هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت پابند وي نو بیا علماء د تشریح بدلوي علماء وایي چې ختم نبوت تعریف داسې کوو چې نبي علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه پیدا عیسی علیه السلام تر مخکې پیدا نو خبرې خلاصه مې دا ده چې موږ پیغمبر اخري پیغمبر دی بس اوس دا خبره مونږ سره کوو چې موږ پیغمبر اخري پیغمبر دی خو دی که نه پای کې ورته شک نشته پای کې داسې شک شته خو موږ سره لګیا شوي چې نبي علیه السلام اخري پیغمبر دی کوشش مر تکلیف کوو خلک مر کوو ګولې مو نیسو خرچین کوو دا خبره مونږ سره کوو تکلیف یې خلک په داسې تکلیف رسول الله فرمایي چې دا اخري پیغمبر یم امام پس ورمو په امت کې تقریبا 10 قسم د پیغمبرۍ دعا کوي خبردار ټول د روغتون د دوکه بوزو دا پوه شو کنه نبی اسلام څه فرمایي چې امام پس ورمو په امت کې تقریبا 10 قسم د پیغمبرۍ دعا کوي ټول د روغتون قسم د پیغمبرۍ دعا کوي څومره قسم وکړو آخری یوسف قذاب و یوسف قذاب نمخ کی مرزا غلام احمد قائدیانی چې په انډیا کې یې او پاکار سو چې اوسه په لیمون پنځه کې تاکل کړی نو څو کسو له پیغمبر دوه اوسه په ټول دوکا بوله ټول د وختونو تقریبا لس نور کې قیامت پورې څومره یو کې اوس په ختم نبوت کوم شو نه دی esta sobre la congregación porque tú que se puede ver el peso. La habla con el grupo. Está grupo eso. Pocorone porque pessouna aí que na pedalili. Pa hadithu que pessouna ahadith pedalili. Mukhtasar khabar korone pokna. Emai da puno dunia no apido. Asmanuna no apido. Jannatu jahannam no apido. Allah روحونه پیدا کړو روحونه په قرآن پاک کې چې وایي دا خدای ربک من بني آدم ذریتهم من ظهورهم ټول روحونه علی غول کړ وعلى بعض جلسه وکړه او په جلسه کې تقریر الله کوو او ټول روحونه ورته موسو د آدم روح له قیامت اخري وي چې څومره انسانان پیدويږي کنه اپاره ارواح په جلسه کې موجود وطولنا على ودو غسطة فقرآن پاک کی ذکر ده علم تو فرمائی علست بربکم او دا آدمنا تر آخری انسان پر طول انسانونو زیت و شراب نیم طولو تووی بلا شهدنا على انفسنا یا انفسهم سرنا من گوئی کن چکے من ربی على جلسة ختمة دغه جلسې ته یې توحید جلسه یعنې په عالم ارواح کې الله د روحونو سره وعده وکړه چې دنیا راوړل شو مور بوله کوو جلسه ختم دویمه جلسه الله وکړه قرآن پاک کې ذکر دو وإذا أخذ ربك من بني آدم وإذا أخذ ربك من النبيين وإذا أخذ ربك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم على بلد الفوقرة طول انسانون کی صرف انبیاء کرام کی على بیان قول بیان اللہ کی تقریر اللہ کی سامعین انبیاء کرام دی موضوع ختم نبوت وعلى کوي انبیاء کرام کوي چې دنیا راولګم کتابونه ورکوم حکمت ورکوم نبوت ورکوم خو پوزې کې په اخر کې یو رسول انسي هغه مضبوط په پاغه مون نورو هر پیغمبر خپل امت ته وایي چې په اخر کې پیغمبر انسي و دا پیغمبر ټول اخري پیغمبر دی دنیا نو پیدو اسمان نه پیدو خلق دنیا د لیرو غلي دویمه جلسه توحید چې علی ختم نبوت وکړه و دا یم د کرام نو وخت چې اخري پیغمبر رسول الله دی نو په عالم ارواح کې څو جلسې شوي یوه توحید شویلو او ختم نبوت شویلو
وإمون شریعت د ټول شریعتونو خلاصه نو عالم ارواح نه تر قیامت پورې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه موجه تو خلاصه چې خلاصه هغه موجه تو خلاصه په دا پوه شو کنه اوس په سیاسي خبره تاسو سیاسي او مذهبي غوښتنې کوي اکثر من خلک دي نه چې کوشش نو ماوي کو چې خپل نبوت چرسو چې موږ ویل چې تاسو سیاسي خبرې کوئ هیڅ نه تاسو کوم انور په خلک مختلف سوچونو ولا خلک موږ ټول سره یو علم اصول خپل وضاحت کوم خلک دي نه چې تاسو موږ وګورئ چې خپل نبوت چې موږ دیر شي ولا خپل نبوت خبر نه ولا د سیاسي خبرې کوي اتحاد النبوات مسألة سياسية وذلك في حديث شريف اتحاد النبوات مسألة سياسية وهذا شيء السياسات لا يتبع نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم چې په بني اسرائیلو کې اتهامات سیاسي د پیغمبرانو سمبولول یعنی سیاست پیغمبرانو کولو نبي الإسلام فرمي كلما خلق نبي خلقه نبي نبي الإسلام فرمي چې یو پیغمبر ودونه لو بل ونه سیاسي انتظام سمبولول مكي نبي الإسلام فرمي وإنه لا نبي بعدي نبي الإسلام فرمي چې مونږ پس بل پیغمبر نرسي حدیث شریف کې وایي چې مونږ پس و سیاست کې مو د امت خلفاء او علما سمبولي لکه موږ ته توجه وکړو خپل بیان ختموم څنګه لکه موږ ته توجه وکړو دا حدیث کې درې خبرې راغلي یو نبی اسلام دا فرمایي چې بني اسرائیلو کې د سیاست انبیا کرامو کوي موږ پس بل پیغمبر نه چې علماء او بل کلمات کې نبی اسلام دا وویل چې دا اخري پیغمبر دی چې اخري پیغمبر دی نو ګوره سیاست په موضوع کې نبی اسلام په یو حدیث کې دا خبره کوي چې دا اخري پیغمبر یم موږ پس د سیاست علماء دي او موږ پس بل پیغمبر نه چې او سیاست نو کې په اسرائیل کې انبیا کرامو کولو په حدیث کې شو و دا حدیث په ثبتون پاتار سو خوشو امون دا کابرین و مشرون اعطا اللہ شاہ بخاری و اللہ مرتبه پا مشرقی دیکھا کہ نبوت پا مسئلہ کنی دور ایوشی دوم یدکلی نحی کیا تیجنون امون مسلمان شیدون کوئی امون دو کتلاوی و تحریف و صف و لبو قربنے کلی و چکر مفتی محمود سے بھوتو توویل فساد شو مفتی محمود سے بھوتو توویل چرا مسئلہ پارلیمنٹ کا والا چھائی نو چې کله پارلیمنت ته وروړو سیاسي فکره قاعدګي وتړل مکمل وتړل تو باندې په ولګي مکمل نو دا سیاسي مسله ده قاعدګي چې کړي دي سیاسي چینل باندې ولا مو تدلی دي او په سیاست کې کړي دي دا عام مسله نه ده رسول الله چې سیاسي مسله ده علماء خبرې کوي چې په سیاسي چینل باندې کړي دي اوس په قاعدګي باندې ځان ته مسلمان نشي ویلی جماعت نشي جوړولی خپل نظریې دعوت نشي چلولی مکمل وړاندې کړي اوس که جنون شي کوي کله امریکې راځي موږ سره ظلم دی موږ ته مذهبي ازادي نه حاصلېږي کله جرمني ده کله فرانس ده کله برطانیې ده انجیو جسدوني ښایي او براووي چې پاکستان کې موږ سره ظلم دی د پاکستان حکمران دا پوهېږي چې د تقدیر سره ظلم څنګه کوو څرګنده خبره ښکلې پېښ کړي چې موږ سره ظلم دی مذهب ته نه پرېږدي د پاکستان په حکمران دباو دی مکمل او پاکستان حکمران هم منعکس نه دباو کړی خو پیسندي کوي سره علما دي هغه علما حکمران دباوی چې عقیدې نه ګوتې ورنیولې اوس ته ورته ووایه د ختم نبوت دا عقیده چې مجبوره شوې ده د چا مجبوره کړې دا اوس چې قیدیانیان بهر نه کوششونه کوي او په تو پیسندي کې هرګونه راځي او مخنیوي یې د څوک کوي علما یې کوي سیاسي علما کله کوم مخه کوي د څوک نفرت نه کوي
کڅوک بد را درته وي پیموی هغه په زور قسم دي چې جومات د عالم دومره اهمیت نشته لکه سیاسي عالم حسین احمد مدني صاحب فرمایي چې کوم سړی درس تدریس کوي کوم ملو امامت کوي و هغه په سیاست شرمېږي د علماو په سپینه کپړه باندې تور داغ دی حسین احمد مدني صاحب نه لوی مدرس بولو که لوی علم بولو عزت مندو علما مجبور دو o عزت مندو علما خودنی primero protegen del sumazo entonces acá hay un نظریات و دین و اسلام و حقوق تصویری په صحیح طریقه کولای شي صرف علماء مختلف علما وګوري مختلف خلق وګوري ایسا خبره او څه کې چې بدلېږي زما معذرت غواړم که مو خبره څه بدلېږي وما علينا الا